وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دې په بیان د منع د بولنه فل ماء راکدي او بو ولاړو هغه وو چې ولاړوي ایا دې کې بولي کول دا جایز دی او که جایز نه وایا وما حدثنا يحيى ومحمد بن راشد ما ليس على حدثنا وما حدثنا شاهد الدنيا رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك ما شرابه نبی صلی الله علیه وسلم معنا کړدا چې بولو شي په ما راکدي او وو کې چې هغه ولاړوي راکدي روز حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تهل فی الماء الدائم الذي لا يجري هغه وو چې هغه روان نیوي او جاری کی جنان په دې کې بولو منع دا راغلي دا الذي لا يجري دا ماء دائم داغي تفسیر او توضیح وګو یو هغه وګړي چې هغه ډېری یو کثیری جاری روان دوی یا اووی هغه ډېری غټ نو په دې کې بول کول دا حرام دی لیکن اجتناب ځان ساتل نه اولاد رواني وي هغه کوم بول نه کی کلو حوضي لسلسو کې هغه نه دی په دې کې هم نه کله کې وګوي جاری نو بعض علماء وایي چې دا مکروه ځکه کله کې وګوي جاری وما هو المختار باندې چې بیم بولې کول په حرام دی دا جائز دی ځکه طبيعت کې نه نفرتي او له لوګو نه جسيږي هم که وګړي وی او ولاړي نو بیم بولې کول په مفروض او حرام دی او سو وی دا حرام اوس راکړي او بلږي او هغه کې بولې کول نو دا حرام دی دلته د بولو ذکر راغلی د تغوط ممدق حکم دی ادارو په ولاړ او وکی دانه همدارنګه حوض وی او ولوی نهر وی هغه ته قریب به هم بول نه کی دا هم مضمون دی دا قبیح دی منیان هوره لکه چې کله دا بول واقعي کې دا وکی شي قریب دی چې هوا یې وਹੀ دا په حوض ته دی نهر د بیت واپس دا اوه نو بول تغوط دواره قبوت نزدې اگر که قبوت رسیږي ناصل حل ځکه نبی رسول الله سلام نه کړی دا چې قریب موارد او ګذرونو ته چینو ته دې کې تاسو بول دانه نو سړی قبوت زیرا دي نه غي تکلیف او ضرر دار او دا ویره موجوده ده چې دا په خو سره اوهل شي او یادار هوای وی سي د عین قبوت دا اوه پات شو دا مسله یو سره هغه بول وکړي استنجا نه کړ او هغه په اوبو کې ورخته شو او په اواله دې لپاره چې استنجا و نو کدا وبلګي وی دا نجسيږي په لتی دغه دا سره نجسي استنجا نه کړی بول وکړي او اوبو ته ورننه وته او دا حرام چې ته وپکېږي او دې کې ورننه وځي نو دا حرام او وبم نجسی ته وب ډېرې زیاتې وي او دومره وبوي چې هغه په لکې دې نه په خو د نجاست باندې نو بیا هم سړی ورننه وته استنجا کوي کاروان وبې نه څه پروا نشته او کوالاري وبې او ډېرې نو بیا دا حرام نه ده نو کراهیت نو په دې کې خلاف د سوګیدا مکروه او سوګیدا مکروه دانه او کبل فرض سړی ځان ساتي دروانو ګونم ځان ساتي د ډیرو ګونم ځان ساتي او کته کېږي نه استنجا وکړي نو هغه نه بات ولاړو بو ته ډیرو بو ته ولاړو کته کېږي نو دا خبره او وفي بعض حدثنا سمير بن حبيب قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم بما كان يقول
وفي قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا قال قال بن عبد الله قال ما حدثنا عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري ثم تصل منه دا دائم داغي بیان تفسیر او وضاحت نو باب النهي عن الاستثمار باب دې په بیان دي چې منع له شریعت کړي د غسل نه په مای راکړي ولا ابو کې پدې چې غسل هم نه کیږي او په ما حدثنا رسول الله صلی الله علیه او بده راخلی غسل دی په وضو دایمو کې دانک غسل کول په وضو کې چې ولاړ وي لګي وي او کډیر وي دا مکروه او مدارنګه چې نه دا هغه روانه ده خلف نو مسکینو باغې کې غسل کول دا مکروه دي ځکه طبيعت د دین نه فرق خدا کراهیت چې راغله کراهیت تحریمی نه دی بلکې دا کراهیت تنزیهی دی کتا غسل پکې وکړو نو دا جائز دی اوس کتا غسل د جنابت نه اوس د اوغه مستعمل ګرځي کنه ګرځي نو امام شافعی مولا خپل مسلک مطلب دی کدا اوغه دا قلتين فصاعدا نو مستعمل دا نه ګرځي او موږ وایو کچې ته لس په لسو کې وی دا مستعمل نه ګرځي امام شافعی مولاوی کدا اوغه د قلتين نه کم وی نو جنوب دا ور پکې ونه نو وته بغیر د نیت نه نیت پکې کړه نه د چا د دې غسل جنابت پورته کیږي او دا وبو مستعمل ګرځي او کدا نه وته زنګونو پورې ورنه وته مثلا او هغه نه بعد به نیت یو پکې زو پکې وبو وهم او نیت د حدث باندې رفع د حدث باندې دا وبو مستعمل دا ګرځي دمن په مذهب باندې چې لس په لسو کې وی یاد دین زیات دا ډېری وبدي او کله دین احکام وی نو دا لګي وګړي امام شافعی مولا مخکې تیر شي هغه مقدار د قلتين او معتبرين قلتين د دین زیات دا کثیر دي او کله دین کم وی نو دا کوي بعضې په بیان وجوب د غسل د بول او غیره من النجاسات اذا حصلت في المسجد جمعات کراغله نو دا ویني او زمکه پاکیږي بالماء من غیر حاجت لا حفرها حفر تندلو ته ضرورت او حاجت نشته دی بغیر د دینه مزمکه پاکیږي او په بارا حدثنا مسلم بن حدثنا حماد بن راشد بن سالم عن عوض بن من مقام الى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو پیغمبر علیہ السلام عربی راغی جمعات کی بول وکړي نو بعد قوم بعد صحابه کرام او کو شو نبی رسول الله علیه دعوه پری لا تزرموه مقت کوي په دیوانه بولي اذرام پته تویل کی قال انس رضی الله عنه فرما فرغ دعا بجلب مما فصبوا عليه بوشکر اور پیغمبر علیہ السلام کو دا دیوانه واړوي بلکې ذنوب مما ان راضی ذنوبم بوشکی توي او بوشکا چاغه دوبو نه کوي یره یو دا معلوم شو عربي بول په وبو په واټ بول د انسان دا نجس دي ک صغیر وی ک کبیر وی دا مجموع علیه مثلا البته بول د صغیر کې نضح غسل خفیف کافی کیږي او غسل بول د کبیر دا وویني دیم دی حدیث نے معلومه شو د جمعات احترام وکړي د جمعات تنزیه وکړي د اغدار او د ګندګیو نه د دین به ساتي سرکاري ساس کو نه بساتي چې مې دا وخت غورډه نه د روټي چې جن وړي وړي روټي دا وخت غورډه نه د دې حفاظت وکړي د اغدار بل دا معلومه شو چې دا زمکا دا په اوبو اړول باندې دا پاکي جمهور علما وایي چې حفر ته ضرورت نشته احناف وایي نه کزمکا باندې بول وشوي جمعات محفر بکې د کدا بول جذب کوي نو چې دا خاورې مستوا چوا دې لپاره چې دې دا ختم شي هغه تراتي به ختم شي بول دته کبول دا
کچج زیوی خوروی نو هغه توبه جذب کیږي والی په بو اړول باندې کفایت دانه بل دې حدیث نه معلومه شو چې دا بولی او بری واړولې هغه بول باندې واغ روان شي لاړې دا کوم چې غطاله د نجاست د دات په هیر اگر که په دې کې اختلاف یو مسلک دار چې دا پاک ده دیم مسلک دار دا نجس ده دریم مسلک دار کدا جدا شي د دې کوم دې کې بول دي گندگی د نجاست دې دې نه جدا شي نو دا محل پاک شو دا غسالم پاک او کچې ته دا تشوي جدید نه جدا شي جدا نشوي امدې دی باندې دي ندی فاتی جنا د کدا نجس او دا محلم نجس ته امدې نه دا مستعمل او چې دی په دې باندې دا هم نجس دي اگر اختلاف دي ول نبی رسول الله سلام د ناپویا جاهل سړی سره با امورات شرعیو کې گزارک دا رابیو ناپویو نبی رسول الله سلام تخوال ورسره نکي زرن نکي وی نه دبینا دغه نبی رسول الله سلام عنایت کړي نشي او چې تاسو ما به عزت یو کستواله نورم په ذات کې راځي پرې چې بوله خو بل دلته دوا ضرر متوجه یو نبی رسول الله دفع د اعظم الضررين دغه نبی رسول الله سلام دلته د دوه مصلحتونو د وجه نه دا پرې یو دا هغه دې کدا بولی د دې صحابي دا پټه کړی شي نو اصل تنجیس په اسم حاصل شو نو زیادت تنجیس بلې شي او دې ته به ضرر مرتبي نقصان به ورتورتي دي او دویم دا چې نجاست په اسم حاصل شو د جماعت په لګه حصہ کې پلیتی راوړه یو ځای کې دی بولیو کدی په مین د بولو کې دی ورته ودرېږي او ورته چې نورې بولې مکوا نو پیری شي جامع پلیتی شي بدنیم پلیتی شي د جماعت نور زم پلیتی شي نو نور زم کې بولې کې ولې نو کوم واغه دغه تاورا ټول جماعت وکړه نبی رسول الله د مصلحت د وجنا نبی رسول الله دا پرې خورل پرې دي څورته وای ما یو ځای کې بولې کړې دي مال ته اوکي هغه نه بعد په په باندې واچوي نو دا پاتې نو حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد الأنصاري قال حدثنا يحيى بن سعيد وقال سعيد بن سعيد قال يحيى بن يحيى قال عبد العزيز بن محمد بن يحيى بن سعيد انه سمع عن مالك رضي الله عنه يذكر ان رجل قال لنا حدث في المسجد فلا يقطع علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع على قومه وفي قال حدثني زهير قال حدثنا عمرو وعمر بن يونس قال حدثني شعبة بن مالك قال حدثني اسحاق بن ابي بكر قال حدثني انس بن مالك ومعه قال جاء نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يقول في المسجد فقال يقول في المسجد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك پښتو کې څه کوم معنا دا منشه نو دا اواز باندې نو قال انس رضی الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام پر لا تضربوهم مقد کوئی غریبانی دعوه پریری فترکوه ناغي پری وایا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الملائكه تسجد وګوره پیغمبر اسلام راوخته نو په لا تفصیل شي نو دا د بول د پاره ولر قدرې د زندگی د پاره صالح نه دي کله الله ذکر وکړ یا قرات د قران کریم دا وکړ او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم احتیاط اشاره مدینه یو دا مسله معلومه شو جمعتونه د دې حفاظت بکې هر هغه شی چې د جمعه سره مناسب نه یو هم نه زندګی له هم ساتي نجاست له هم ساتي لاړې هم توکینا आवाज هم پکې پورته کینا تا ترنګې شو جمعه کې لګیاوي او د نخلوي کني وي څنګه یو پلان څنګه دی او میخه څنګه د وا څنګه د لګي دا خبرې باندې کې جمعه او د خلکو مخکې طریقه اولاد سره باندې خصومات جنگ جګړې هم جمعه کې نه کی بيع شراء هم په جمعه کې نه کی دینه ما سوا سمر عقود دي د یو هم په جمعه کې نه ځکه نبی رسول الله دا الله ذکر قرات د پاره دی د عبادت د پاره دی دنیوي امور د پاره دا نه
د دې حدیث نه یو دا مسله معلومه شوه چې جمعات کې د بیاوجس سړي د پاره ناستا دا جائز کدا ناسته د عبادت د پاره سړی د کاو د پاره ناسته یا قرات د علم کې یا سماع د علم کې واعظ نصیحت کې انتظار د مانده تناسته نو هم جائز بلکې جائز نه په دې وخت کې تناسته نو دا مستحب او کدا یو شی نه چې بیاوجس جمعات کې ناسته او الله لعب خبر نه کې نو مباح د جمعات کې نه دویم جمعات کې خوب کوي او سړی کې نو دام جائز دی امام شافعی مولا تصریح کړی د دې باندې چې دا جائز سعید بن مسیب حسن بصری عطا رحمه الله هغه وی چې دا خوب په جمعات کې دا جائز دی ابن عباس رضی الله عنهما قول دار او لا تتخذوه مرقدا دا د خوب د پاره جمعه زه تاسو مجبورې یو روایت راغلی ابن عباس رضی الله عنه ته جمعه کو د کېږي د مانه د پاره هیڅ پروا نشته ته کفور ته لاړم نو به سحر جمع ته نشم ماتلې له شپه سب سملا سبي خل مانده ترازی نو تابه وچت کی نو موږ په جمع باندې وتی دې لپاره جمعه کې سملې نو پروا نشته سم امام اوزاعی وایي چې جمعه کې خوب کول دا مکروه دي امام مالک رحمه الله هیڅ پروا نه لري چې مسافر خلق مري پروا نه لري وراء على ذلك للحاضرين چې کم حاضر خلدي مسافر نه دي واغې د پاره نه وینم جواز او مسافر د پاره شته یعنی ملا طالب قسملی جمعات کې دې د پاره جواز شته د عوامو د پاره جواز په جمعات کې نشته نو تاغه تدا مسله وکي وګوره ملا د پاره شته او عوامو د پاره نشته مقصد نه کړي ولا تاسو په ګناه نه کړی خدای دې دې مسافر دي طرف د علم ته راغلي تم طلب د علم ته دیوز او بسترواله تم جمعات کې سم دې نه ما جواب محلي خلکو د پاره جمعات کې مناسبه دا جایز ده که یو سړی ریشي او دبل دې نه ریشي او مسافر وي او بیا هم جمعات کې شمولي هغه د پاره جمعات کې مناسبه جایز ده او شرط ورته شته شرط دار چې بهر نه دروازه ورته تعلق ورته چې جمعه نسونه تخته پکی مکی مصلی شیان داونه تخته دغه عام خلق مولا طالب دا کم دي مولا طالب ته ورتيږي او د جمعه حفاظت کوي هغه ته ودی شي او جمعه نصرفه کوي د نمازونه مصلی غړیګانی توکي د ځونه په نغلا کوي نو احتیاط سره وکړ امام احمد رحم الله مسافر شو چې په جمع د مسافر کې ودی کیږي هیڅ پروا نشته نو دی ودی شي نو او غدا زیوی چې دا د ګرمي ټیم کې قیلولم پکې کوو شپې خوبونه پکې کوو دا ځای جوړ کړی وي جمعات کې یخ راځه پکې سملا او جمی موسم کې جمعات ته ګرم دي ټول پرش پکې اوار یو ګرم دي سملا به دا جائز نه کله دې نه ما سوا ته ولګلې مسافر وي یا د مسافر په جمع کې او سړی وي لکه طالب ملازم نه لري دا په حکمن دا مسافرین دي نو دی موي دا جائز څوک چې وي خوب کول جمعات کې جایز دي د علي رضی الله تعالی عنہ یو روایت ده عبد الله بن عمر رضی الله عنه هغه چې دینو دلیل دي چې علي رضی الله عنه جمعات ته د شوی اهل صفه جمعات ته د کېدلا نو دی ودا جایز دي او دا روان بل ابن منذر رحمه الله وی که یو سړی دا کوي چې هغه مثال علم زکې هغه جمعات کې او دس کې دریمه مسله دا معلومیږي علم زکې جمعات کې او دس کې نو دا جائز دی خود دې یو دې کې او دس وږي دا یو دې چې خلکو ته ضرر رسیږي نو بیا مکروه دی که خلکو ته ضرر نه رسیږي نو بیا دا جائز دی به دا روان امام ابو الحسن بطال رحم الله دا غیم دا مسله او د مذهب علامه ابن سیرین و مالک رحمه الله وی دی وی چې مکروه دغه تنزیه د جمعات ونن سبا کولاو دینه جدا د جمعات نه بهر جوړ شي وی مہر کړي هغه چې او د کولې شي نو دا جایز دی او روان دینه ما سوا کا طالب ملای جمعات په یو ګور کې دی نیوي هغه ولګیا د چارمدا مو کې یا جمعات په څنډه باندې کینی او چارمدا مو کې دې لپاره دا جایز څلورم مسله دا جمعات دا احرار او بالغ او خلقو د پاره به چاغي منځ کې عبادت کوي جمعات تا ساری دا نه راوړي معنا دا ده چې جمعات دروازه ختوي
او باندې دیوالونه وي هغه ښکته وي موږ په دې خرڅ یو تر موږ خرڅ د جمعه دیوال ښکته نو وړي کې خو گزاره کېدل دا عمر براغله موږ ورپسې وټک چې موږ په کامره کې ودو نو سهار به وجد شلو نو جمعه ته هنګې د دنیا لډوان کړی جمعه ته افراط ځکه دیوال ښکته دا خبره براتله دا څه ډب ساری براتله نو دغه سي معنا دا ده چې جمعه ته بهایم داخلول دا ناروا دي که جمعه دیوال ښکته وي نو معنا دا جمعه دیوال وچت کا بره کا چې دیوال وچت کې بره کې نو معنا دا رضاوت محفوظ شي چې جمعه حفاظت وکړي جمعه ته لیونیان داخلول دا ناروا چې مجانین لیونیان راولي د هغه نه په ځان دي نه په بل شادي هغه نه بولم دي هغه نه ګندګي دي هغه داوي دا هم جمعه ته نه راوړي صبيان معشومان چې غیر تمیز والا وي دا جمعه ته داخلول جایز دي غیر تمیز والا ځکه وایي ځکه چې حالت حکم دا دی چې وو کلوشي معشوم هغه عادت ته جمعه ته ځان سره وران هغه تمیز کولې چې دلته بوله کومه بوله نو کومه زه دې پیژني اډیر معشوم هغه دې پیژنې نه پیژني چې ته کینه سلامت دی نو دا چې معشوم نو جمعه ته دام جائز نه او بغیر د حاجت او د چانه معنا دا چې هر هغه څوک چې جمعه د اغي د نجاست ته محدود دي نشي دا څخه جمعه تولل جمعه ته داخلول نو دا جائز نه دي پینځمه مسله دا جمعه ته نجاست داخلول دا جائز نه کستا په بدن باندې نجاست به هم داخليږي او کته ویریږي چې جمعه ته داخل شمن نظم زما د وجه نه به جمعه پلیت شي تا په بدن باندې نجاست دي تا په کپڑا باندې دي تا په لمن باندې دي تا په صادر باندې دي تا د وجه نه جمعه نجسيږي تا د پار جمعه ته داخله دل جائز دي کده سي دې کې وی چې جمعه په امن کې تا په وګبانه نجاست دي تا په ملا په خېټه نجاست دي جمعه کې کېني جمعه نجسيږي نه دې جمعه ته داخله دل دا جائز او کدا سے کار په جمعات کې چې هغه جمعات کې د نجاست ویروي نو به دا مکروه دا مکروه مثلا څه لګيږي حجامت کې 50 په داخل د جمعات کې ساده لپاره مکروه ولی امکان لري چې وینه په کې دا وګوري او بیا کته ولګيږي او سړی وای دا دغه تیار د نه موجودي موسم دی کامره کې د جمعات کې کامره ده او البته بول کلو کې واغې نه با چې دینو بیا راو باسي بهر راو باسي وتل نه سم جمعې سحر به بهر او باسي ايدا څنګه په دې کې دوه مسله کوم زبري یو مطلب دار چې بول کول په جمعات کې داخل د جمعات کې کلو کې نو دا حرام دي دویم قول دار چې بول کول داخل د جمعات کې دا مکروه بل مسله دار چې جمعات کې دا چې استلقاء په جمعات کې دا جائز جمعات کې فقيه وځه ناس کې دا جائز تشبیه د احادیث کې د اصابع کې نو دا جائز دی ګوت دا زورونه ورته دا جائز دا سيزونه کې په دې کراهیت راغله دا د مانده په حالت کې مکروه دی غیر د مانده نه جمعات کې پیدا کړو دا روان ومه مسله دا نه چې جمعات صفائی ورته جمعات به صفا صحیح احادیث په دې کې راغلي دي هر هغه شی چې جماعت سره مناسب نه دی د جماعت بی ادبی کیږي دا جائز نه دی جماعت بد دینه دا سات څنګه صریح احادیث په دې کې راغلي تصریح په دې کې راغلي او دا جماعت صفا کول مستحب استحبابا مؤکدا مضبوط مستحب دی او که طالب مولا صفاکی نو شپې به صفاکی جوړه دینا طالب مولا کسباقی مشتی به صفاتی د ورځ نه تسوی کوي طالب مولا د پانشتي صفای جای د ورځ نه ورځ ځکه طالبان په بعض دوه قسم یو څه چابه کچاله کوي بیدار او یو د اکبر بادشاہ نشان او دا څه چابه کچا طالب چې هغه جمعه صفاکی آینده کال په جمعه کې د اکبر بادشاہ نن دی نو اکبر بادشاہ نه په جمعه صفا کول نه شي مقتدیان ته شکایت کوي چې پروس کا طالبان جمعه صفا کول او جمعه پورنیا چول دا خدمت ټول تاسو ځان خبر نه اکبر بادشاہ لغان اصل نو ځان خبر نه پټه باندې صفا کوا پټه دا څنګه چکارا ناروا دي کارا روا ده خدای چې بل چا ته غم جوړي
ځکه د طالبان دي چې هغه د صفائی نه کوي نبی خلک نه شکایت کوي ثواب ډیر دی پټ پټ ثواب سبا کا ثواب ډیر دی زیات دی ثواب دې کې مشکل نشته او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى رجل قوم ذلك الذين فشنوا عليه فصبوا عليه فليوموا عنوان باب دې په بیان د حکم د بول د سفر رضیع حکم د بول د هغه ماشوم چې هغه تیر وي د دې بول څنګه اضافه دي کنه جسد او باب دې او کیفیت غسله باب دې په بیان د کیفیت د وینځلو د دې چې د ماشوم د بولي دا به څنګه وینځي څنګه به صفات وایا وبما حدثنا ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثني شعبان عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع سفيان نبی اسلام چراته کول شو پیغمبر علیہ السلام د سفیان باندې ماشومان باندې نبی اسلام ترول شو فيبرك عليهم نبی اسلام بدعا د برکت کول باندې نبی اسلام بسر د دې مسحت په خپل لاس مبارک باندې اصل کې برکت ویل کېږي ثبوت الخير او کثرته ثبوت د خیر نبی رسول الله بس لاس راکاږه دعا به ورته وکړه ويحنكهم پیغمبر علیہ السلام په تحنیک په دې معشوم مانو لپاره تحنیک دې توي چې خرما یا په مثل د خرما باندې یو شی اوجوي او هغه د معشوم په خله کې ورته د برکت د لپاره د وصول د او ایصال د چا د برکت د لپاره دې تحنیک وي د نبی رسول الله لاله مبارک وي پیغمبر اسلام خله مبارک وا او هغه کجوره د مدینه منوره هغه مبارک وا دی وجنه د حصول د برکت د پاره د ماشومان راولل فوتی بی سبی امرات کړي او ماشومان فبال علیه بوله په پیغمبر علی السلام باندې وکړي ځکه ماشومان او ماشومان بچان فدعا بماء راتل له په بوبانی فاتبعه بوله نبی اسلام تابع پیدا او بول د ماشوم سر ولم یغسله او دی او نبی انزلی بیا ویني اوتی بسبین دا سبیر رضیع معنا دا راته پيونه جدا شوی نو دا راوته بول وکړي نبی رسول الله کو بور کو سوا چو داسي ولم یغسله ویني معنا دا چې غسل او نک نبی رسول الله غسل خفیف وکړو نبی رسول الله غسل شدید دا وځه په معنا د دې حدیث یو مسله دا معلومه شو چې د مولود تحنیک دا ثابت شو چې هغه یو عالم وي بزرګ وي ولی الله وي نو په هغه باندې کجوره او شی اوجوي او ماشوم د چې نن ورته دا جایز دا روان او بل تبرک باهل الفضل والصلاح چې کوم اهل فضل خلني اهل الصلاح نیکان خلدي نو د هغه د وجنا تبرک حاصلول دا جائز دی او دا روان درې مسله دا معلومه شو چې ماشومان ورل د برکت د پاره چې دلته یو بزرګ دی یو عالم دی دلته یو طالب دی نو هغه د پاره وري نو دې د پاره هغه ورته دعا وکړي دا جائز دی او دا روان وګوره پیغمبر علیه السلام تبا د ماشومان دا راوړي دا په وخت د ولادت کې مړل شي او د ولادت نه بعد دام وړل شي ځکه دی علماء باندې خلک په ګمان لري طالبانو باندې خلک ګمان لري نیک ګمان لري او ندی وجنه د ادم دام د عقیده سره تعلق لري د خپل عقیده لري ته هر څه وتی نو هغه عقیده لري الله په هغه ورته دوا یو مګر یو مولوی دی هغه ما ته څه ویل تعویذ راته راته ویلو تعویذ رانه یو بیا سره کورم ته کور مخته مچرا دا تیا چې دا غوار وغراته وی نو مال وسط کتاب ګوري نو کور کې ویل چې دا څنګه جنگ غړل استنافات د کور ته نو تلم خلک میراوا اته ځان نه ورته ولي کړ یالله اصلاح راولي او الله دې ټولې کې ولي کړه نو مې د څه سلام سره خطونه پکې وکړ تاو مې کوارنه د دور زبان نه سړی ولې ما ته استاد الله دې وبخښه کاته دې ټیک ټاک دا وسو هغه کله مې دا کړو یو کاته ټیک ټاک دا عقیده سره تعلق لري دا طالب ملا د دې د عقیده برابر دا ډیره مشکله ده دې د عقیده ډیره مضبوطی په صبر ماتي نه دې په چا باندې یقین ناراضي یقین په باندې وو نو غني عوام دې خو عقیده لري طالب ملا باندې
نو کته ولګي معشوم په حين د ولادت کې بعد الولادت دا وی د دم د پارا تعویذ د پارا یو بزرګ دی نیک سره دی هغه ته وي صدمه کې لاس په باندې راځي نو دا جائز دی دا بل دې کې اشاره د حسن عشرت ته چې معاشرت کې وخت یې خو وخت بهترین وخت به اخلاقی وخت به نرموالی ته اشاره ده تواضع ته اشاره ده رفق به استغفار ته اشاره ده ماشومان سره نبی رسول الله سلام څومره نرمي نو دا کوي باندې خلک چې باندې قومونه هغه د ماشومان سره ماشوم اغستل ماشوم سره لوبي کول ماشوم سره روټي خوراک خله سره روټي خوراک دومره بد غړي دومره بد چې انتها یې نشته ما تاسو غالبا ویلي چې باز راکوټ د ممندو کې دی علاقه په دې ممندره کې موږ یو منګریو هغه ویلي موږ د خپل دې په دغه نه خپل سره روټي خوراک یو ځل چاره ته ویل چې دا نشته چې ته تلې دې چې رانه موږ یو مکینه سنم ال دخل لګیا و روټي خوړل نو ورته کینه په دې خو دې شام د ګوره چې تکم دی نه د خپل را باندې نه چې دې ولې لما ما ته وایي چې تام دوسی تم دوسی په دې الفاظ تم دوسی بس خبره چې ولته چې او چې شمال دې وګیو او انتظار نشته کولای خیر ورته دې مرتبه دا د شریعت خلاف خبره ماشومان تر رفق نرمی کول حسن معاشرت اخلاق کول دې وجنه دا پیغمبر علیه السلام کوله نو دا مکه او د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې بول د سبي دي کې نصح کافي دا امام شافعي رحم الله مسلک او مذهب امام شافعي احناف دا وایي چې نه نصح په معنا د غسل سره هم راځي لکه حدیث امام نسائی ذکر کړی هغه کې نصح په معنا د غسل سره امام ابو داود هغه حدیث تاسو ویل چې نصح په معنا د غسل سره او د دین علاوه احناف په مذهب کې ګوره احتیاط د امام ابو حنیفه نه ویل ولی احتیاط داله چې ویندا خو صفا کړي ویندا دغه هغه حدیث کې استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه نبی له سلام د بول نزان ساتي ګوره عام عذاب القبر دا د بول چې دا بنی اسرائیل انا غیب ولانو بول د خوشی کړو په دې پندریو باندې په دې پتنونو باندې کته په دا بول روانه بيدلې لارې جوړ کړې نو شریعت موږ شریعت حکم دار کې استنزه من البول بول نه بدن اوس احناف په مذهب کې ګوره څومره احتیاط ده اوس بول د سبي د دې په کیفیت کې علماو اختلاف چې څنګه به ویني څوګې نصح په کافي کېږي په بول د جاری کې کافي کېږي نه هغه کې به غسل کې د سبي کې نصح دا کافي کېږي دویم وی نصح په دواړو کې کافي ده دریم قول دا چې نصح دواړو کې کافي کېږي نه د بول د سبي د ماشوم ما غوم دي او که ماشوم یا غوم دا ویني او څوک چې قائل دي په وجوب د غسل د دواړو باندې د ماشوم دواړو وینده د امام ابو حنیفه امام مالک رحمه الله مشهور قول دی او د اهل کوفه او د غي مسلک او د مذهب دغه د اختلاف چې راغلي دا په کیفیت کې تطهیر کې د هغه صورت کې چې ماشوم په تا باندې بول وي خو شک نشته چې دا بول نجس دي ځکه اجماع قائم ده چې بول د سبي دا نجس دي دې کې تا خلاف نه ده ما سوا د داوود ظاهرینا ماغه په دې کې خلاف دا کړی خو لیکن دا دلته شریعت چې نصح په بول کې وایي دی وجنه نه وایي چې دا نجس نه دي بلکې دا وایي چې د دې په بول منځلو کې شریعت تخفیف کړی دی شریعت آسانواله کړی ولی ځکه یو د دې وجنه دې کې حرج دی ځکه استعمال د ماشوم په نسبت سره ماشومي تداویر خلک ډېر اخلي را قبول کوي چې وینځل کې حرج د شریعت د غسل خفیف کې دا هم جایز او دا کوم ائمه چې د نصح قائل دي دا هغه صورت کې چې کله ماشوم یوازې پر ځان باندې اختصار کوتاواله او فتوان وکړ په جهاد د غذا باندې بیا غسل واجب دی بالکل به په دې باندې اتفاق یا په هیڅ اختلاف نشته یوازې ردی په خو باندې اتفاق کوي د اختلاف صرف یو مسله ده وفي قال حدثنا بدر بن محمد قال حدثنا جرير بن سنان بن عائشة رضي الله تعالى عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفض المدرك فقال ما أخذت عليه وفي قال حدثني قال ابن ابراهيم قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام بن عبد الله بن حديث بن نمير
وفي بعض حدثنا محمد بن بكر بن مهاجر قال أخبرنا ليس عن ابن شهاب قال ابن عبد الله عن النبي محمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن تعالى أن قربان قربان به فقال فلم يزد على هذا النبي عليه نو فقال بول قال فلم يزد مزاراوي وي دا قيس بنت محسن وي فلم يزد نبی رسول الله دی اقوال نقل على دیوان نصح بالماء جنت سے وکړو دین نبی رسول الله دی اقوال نقل بلکې نصح وکړو به باندې رښکړي مونږ نصح په معنا د غسل خفيف سره دی او مونږ هم دا مسله کومه ده چې غسل خفيف بول غلام مبارک حاصل وای وفي بعض حدثنا يحيى بن عبد الله بن وقال تعالى فرشوا وفي بعض حدثنا حضرة من قال فرشوا بالبلد فريقوا يزيد عن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشيء وقال المهاجرات الأول هو الأساس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرات اولنه هغه نو بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیان کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د تعارف له مقیس پختو رکاشتا د رکاشه بنت محسن د هغه خوروا د یو د بنی اسد ابن خزیمه ونوا قال اخبرتني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبلغ ان قال رسول الله اخبرني ان قال دې قول کې حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم داو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بوټو علی صوبی کو جامع باندې ولم يغسله غسلا اور وی نبی دل بچاوانه سو وینځلو شدید باندې یعنی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت وینځلو نکړو دا څنګه چې نفس وینځلو نکړو نفس وینځل پیغمبر علیه السلام دا وکړو او غسل شدید نبی رسول الله ونکړو بعض الامور الله وسلم